د عمران خان لپاره غټ خبر دا دی چې د عمران خان د سر نه د سزای موت خطره ختم شوه. د عمران خان خلاف اعظم خان واده ماف ګواه جوړ نشو. سایفر کیس انتهایی کمزوري شوی دی. په توشاخانه کیس کې هم د یو ګواه حقیقت ښکاره شوی دی. کم کس چې د عمران خان خلاف ګواهي ورکړې وه هغه د انډیا شهري ثابت شوی دی. د بیټ نښه اخیستو باوجود هم د مسلم لیگ نون پریشانی برقرار ده. مسلم لیگ نون اوس هم پریشانه دی، جلسو ته نه روزي، جلسو کې شرکت نه کوي. بل د اوټونو خریداري هم شروع شوې ده. د علیم خان په حلقه کې یو سروې شوې ده، هلته یو اوټ قیمت چې کوم دی 5000 روپۍ دی. یو اوټ په 5000 روپۍ خرڅیږي. بل طرف ته د انتخابات دوران تعلیمي ادارې به 8 ورځې بندې وي. بل تاسو ته به څنګه پته لګي چې تاسو په حلقه کې د پی ټی آی امیدوار څوک دی او نښه یې څه ده؟ نو دا ټول معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کیږي. دا ټول اپډیټ په تفصیلا تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پیله ټول نه ډومبې په عمران خان باندې خبره کوو. د عمران خان په غټه خبره چې کوم ده په هغې خبره کوو. څنګه عمران خان د سر نه د سزای موت خطره ختمه شوې ده، څنګه عمران خان د سزای موت نه بچ شو، اعظم خان څنګه خپل بیان نه رستو شوی دی. اعظم خان په 18 جنوري په خصوصي عدالت کې بیان ورکړی و او د هغې تفصیلات الریډي موږ په یو زړه ویډیو کې ډسکس کړي وو تاسو سره. اعظم خان د عمران خان خلاف واده ماف ګواه جوړېدو نه انکار کړی دی. اعظم خان په 28 اګست هم د مجسټریټ مخې ته یو بیان ریکارډ کړی و او په 18 جنوري باندې هم خصوصي عدالت کې اعظم خان یو اهم بیان دغه سایفر کیس حواله سره ریکارډ کړی دی. نو په 28 اګست والا بیان او 18 جنوري والا بیان چې کوم دی دا یو بل نه مختلف دي او ډیر سوزونه مخې ته راغلي دي او هغه بیان نه انکار کړی دی او دې بیان کې حلف اخیستی دی. اعظم خان ویلی دی چې په 27 مارچ جلسې دوران عمران خان چې کم ساده کاغذ لهراو کړی و نو هغه وایي سایفر نو جی هغه یو ساده کاغذ او نه په عمران خان چې کومې خبرې په دغه جلسه کې کړې وي نو هغه د سایفر مندرجات هم نه و. او افیشل سیکرټ اکټ کې په عمران خان 15 سیکشن چې کوم دی 15 سیکشنو کې 4 سیکشن الریډي لګېدلي دي. یو سیکشن د ګمشدګۍ حوالې سره چې سایفر روک شوی دی او که چېرې په عمران خان دا ثابت هم شي نو عمران خان ته به زیات نه زیات 2 کاله سزا په دې سایفر کیس کې ملاویږي. بل طرف ته په توشاخانه کیس کې هم یو اهم ګواه بې نقاب شوی دی. هغه یو بهارتي شهري دی او هغه ته دا ټول مطلب هغه له ټول د توشاخانه کې چې څومره هم جیولري وه د هغې تصویران د عمران خان له طرفې لیږلي شوي وو او د هغه جیولري قیمت دغه د بهارتي شهري د تصویرانو په بنیاد باندې د هغې قیمت لګولی او دې کیس کې په عمران خان دا الزام دی چې عمران خان د توشاخانه جیولري ډېر کم قیمت لګولی دی او ډېر کم قیمت باندې هغه دغه مطلب د دې چې کم ریټ دی ډېر کم یې لګولی دی. نو اوس د عمران خان وکیلانو دغه کس نه تپوس کړی دی چې آیا د جیولري د قیمت اندازه یو تصویر نه لګي؟ نو هغه ورته ویلي چې نه جي تصویر نه، خو ځکه د جیولري د قیمت اندازه نه کیږي چې د جیولري د وزن په تصویر کې پته نه لګي او د جیولري کومه کوالټي ده نو هغه هم په تصویر کې پته نه لګي. لہذا د ټول هر څه نه د دې مطلب توشاخانه کیس چې کوم دی هغه نور هم کمزوری شوی دی. دا څومره خبرې چې هم په دې کیس کې ټرایلز راغلي دي نو د دې ټرایلز په وجه باندې توشاخانه کیس نور هم کمزوری شوی دی. بل طرف ته پی ټی آی نه د بیټ نښه اخیستو باوجود هم د مسلم لیگ نون چې کوم دی د هغې حالات خراب دي ځکه د پی ټی آی نه بیټ نښه اخیستو نه پس یو سروې شوې ده چې په دغه سروې کې د پی ټی آی ډېر ښه پوزیشن دی. مطلب د بیټ نښه اخیستو نه پس هم یو سروې شوې ده چې په هغه سروې کې د پی ټی آی ډېر سټرانګ پوزیشن راغلی دی. نو ځکه مسلم لیگ نون پریشانه دی او جلسو ته هم دی نه روځي. نواز شریف صرف تر اوسه پورې یو جلسه کې شرکت کړی، دویمې جلسې له لاړو، درېیمه جلسې کینسل کا. شهباز شریف هم نه ځي او دا خبر هم مخې له راځي چې د مسلم لیگ نون کې دننه هم یو بل سره اختلافات دي، په دې وجه باندې دی جلسو له هم نه روځي. بل طرف ته د علیم خان حلقه کې د اوټونو خریداري هم شروع شوې ده. یو صحافي محمد بلال هم هلته یو سروې کړی ده چې په هغه سروې کې هغه د مختلف زنانو نه تپوسونه کړي وو چې هلته ورته زنانو ویلي وو چې اوټ چې کوم دی په 5000 روپۍ اخیستی کېږي او په 5000 روپو چیکونه چې کوم دی ښځو کې تقسیمیږي. دا کومه حلقه را دی کمپلیټ انفارمیشن د دې کمپلیټ لوکیشن آی ډونټ نو، خو دا څومره هم اپډیټس مې در سره شریک کړه. دا نوي اپډیټس د عمران خان حوالې سره د پی ټی آی حوالې سره د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.